من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة أنفال نهم سپارہ سورة أنفال پس سورة أعراف پرن سورة أعراف ختم کو. سورة أنفال د ترتیب په اعتبار سره اتم سورت تی او د نزول په اعتبار سره چې الله تعالی دې نازل کړی دی پس د سورة بقره نه اتیا نمبر سورت تی. انفال ته د انفال فنومی سورت نازل کا انفال ویل شي مال غنیمت ته او مال غنیمت هغه مال ته ویل شي چې د کافر او د مسلمان په خپل مابین کې جنگ وي، کافر او تختی او کم مال چې دا غي نه پاتې شي هغه ته غنیمت ویل شي. نو چونکه مخکې معرکې او جنگونه شوي نو دا لومبه جنگ و د اسلام واړه واړه یو څو عذابات شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی دور 14 کاله زندگی ډېر په سخت تکالیفو کې تیر کړی و. د صحابه کرامو تکلیفونه ولې د الله تعالی د طرف نه حکم دا و چې تاسو به صبر کوئ، تاسو به جنگ نه کوئ. ولې د مسلمانانو تعداد ډېر انتهایی کم و، کفر غالب و، کفر ډېر و. نو الله حکم کو تاسو به صبر کوئ، جنگ به نه کوئ. آخري تکالیف دومره حد ته ورسېدل چې صحابه کرام دې ته مجبور شو چې خپل ابایي کلی وطن، خپل مالونه، خپل ځمکې، خپل کاروبارونه هر څه پرېږدي او مدینې منورې ته هجرت وکړي. نو په هجرت باندې مجبور شو صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړه چې تاسو مدینې منورې ته ځئ. ولې دا خلک موږ پرېږدي نه، موږ څه نه وایو، غږ نه کوو، په هغې کې موږ نه پرېږدي، موږ دې ته غږ نه کوو، لار وله نه نیسو، څوک تکلیف نه رسوو. صرف بس زمونږ او د دې منځ کې چې کله معامله خرابه شوې ده د دې خبرې چې موږ د یو الله دعوت چلو، موږ یو الله ته خلک رابلو، دوی وینې بوتان د عبادت لایق دي. نو صحابه کرام مدینې منورې ته رالل او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مدینې منورې ته راغی او هغه واقعات چې کوم دي تفصیلا په دې صورت کې راځي چې کفارو میټینګ وکړو، وایي دا کس موږ کې دی او ورځ د ورځه خلک دې ده طرف ته راځي او دې به ځان له یو ډله جوړه کړي او دا موږ د څه شي خلاف یو. نو دا به دې یو ورځ به دې محنت کوي نو خلک به ډېر شي، د دې څه بندوبست پکار دی، څه میټینګ پکار دی، د دې مخنیوی پکار دی. او هغه بیا ټول قریشو چې کوم نور د مکې مشرکین او شیطان پکې هم د یو کاکا په شکل کې ناست و، هغه هم مشورې ورکولې. الله دې کې مخکې راځي ښه تفصیلا مې وایو چې دی ووایي چې لیقتلوک او یخرجوک چې دی وباسو. نو شیطان مشوره ورکړه نه نه چرې ونه باسئ، دی خو ډېر داسې پسته ژبه ده، بل ځای ته چې لاړ شي ځان سره به خلک ملګري کړي، په تاسو به حمله وکړي. او چا وی چې دی نو بنده ووي نو څومره ټایم به یې بند کوي، اخر به دنه راوځي، اخر خلک شته، قبیلې شته. اخري رای په دې راله وایي قتل کوو. شیطان وایي دا کاکا صحیح وایي، ځکه چې دی قتل شي نو دا فتنه به ختمه شي، بیا به څوک ملګري نه وي. نو بیا وي که دې موږ قتل کړو نو قریش بنو هاشم خو ډېر غټه قبیله ده، نو که موږ دې قتل کړو نو ای خو به زموږ نه تپوس کوي. نو شیطان رایه ورکړه د کاکا په شکل کې ناست داسې کار وي وکوي. بله قبیلې وي، قبایل ټول له جمع شو، د هرې قبیلې نه وي سړی واخلئ، یو یو سړی واخلئ، په شریک یې قتل کوي. نو ای به قصاص د چا نه اخلي، بله خلک دي، او که اخلي نو بس ټول به پیسې راجمع کړي، دیت په ورکوي. نو په دې فیصله وشوه. الله ته جبریل علیه السلام راغی، وی وځوئ کافرانو فیصله کړې ده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام شګې وویستې او هغه دې سترګو ته لاړې، دې سترګې مخلې الله ته هغه وباسه. دا واقعیت به ټول تفصیلا دلته راځي. نو رسول الله مدینې منورې ته راغی او د هجرت په 2م کال باندې هجرت یې کړو مدینه منوره کې. الله تعالی حکم پیغمبر علیه السلام ته وکړو د ابو سفیان قافله، ځکه د دوی شام سره ډېر تجارتي قافلې وتلې او تجارت یې ښه مضبوط و. نو د ابو سفیان قافله تللې ده د شام ته تجارت دپاره، واپس راځي. په هغې کې چې دونه 50,000 دینار دي، دا خو پکې سره مطلب دینار د سرو زرو
چې کوم روپۍ هغې ته به ویلو شو 50,000 پکې دینار دي 200 چې کوم دی دا خو آسان دي نه 100 چې کوم دی 60 دا پکې اوښان دي ورسره چې دی نو 80 قریشي سرداران دي نو پیغمبر علیه السلام ته الله وی ورشئ او دا قافله چونکې جنگ خو نه دی خو بس لږ کسان دي دی بس گرفتار کړي دا مال ترې واخلي پیغمبر علیه السلام سغټ میټینګ راونه بله خو لغونته کې صحابه یې ځان سره کړه 313 کسانو او په دې نیت باندې راووتېدل چې د ابو سفیان قافله چې دی نو دا څوک ګرفتار کړو دی مخکې لاړل ابو سفیان نه دغه وخت کې ایمان نه دی راوړی چې ده ته پته ولګېدله چې پیغمبر علیه السلام خو ماله لار ونیوله او موږ نه وي نو چونکې په دې قافله کې د ټولې مکې والو سامانو پخوا به داسې و چې ټول خلک بتلی نه شو کونډې به وي نور خلک به مشران به و هغوی به خپل مال ورکوي دا وړه او شام کې به دې تجارت وکړه مال به خپله ګټه راکړي نو د ټولې مکې والو په دې قافله کې سامانو ابو سفیان ولګېد مکې ته یو کس راولېږو خود تیز رفتار اسې وله ورکړه وایي زر خبر ورسوه ابو جهل مشهور زر خبر ورسوه چې ګورې قافله د مکې والو لوټ شوه نو دې غوا کس راورسېده او کس را روان دی ټول خلک رابار شو چې وایي څه چل دی او وایي دغه شان دی چې دی نو محمد صلی الله علیه وسلم زموږ قافلې له مخې نه راوتېرې ستاسو مال اخلي زر تر زره تیاری وکوئ او د امداد دپاره راورسئ او ابو سفیان ولګېده د سمندر په غاړه ښکته په هغې باندې کوز شو خپله قافلې چې دی نو بهر کړله ابو جهل دی ښه په جوش باندې چې ګوره دا لږونته کې خلکو دلته یې تپوس نه شو کولی لاړه مدینې منورې ته اوس رالږي او موږ ته لاس اچوي نو ځان سره 1000 فوجیان تیار کړل او ښه اسلحې چې په هغې کې غالبا چې دی نو 200 پکې زغرې وي او چې دی نو 400 غالبا دوره پورې اسانو تورې مو ورسره وي 1000 فوجیان یې تیار کړل چې راوته چې په هغه وخت کې مو یې لاړه د بیت الله غلاف یې ونیسو چې یا الله کومه ډله په حق وي هغې له بری ورکړي هغې له فتحه ورکړي او تفاسیر لیکلي دي ځان سره چې دی نو خلک را روانې کړي دي ښځې هم را روانې کړي دي او د ګډېدو دپاره او د ګانو دپاره یې ډلې را روانې کړي دي ډولونو والا هم دي په دې نیت باندې وو چې دا خو لږونته کې خلک دي د بدر په مقام باندې چې کوم ځای کې موږ مخامخ کېږو دی لږونته کې خلک دي ختم به یې کړو او بیا به چې دی نو هلته کې موږ جشن منوو خپل پروګرام به کوو او د سالم عربو ته به دا خو ټول قوم ته به دا خو چې ګورې موږ سر مه چېړئ او دا به یو ریکارډ قایم په دې نیت را روان شو شیطان هم ورسره ملګری دی شا به زر کوي الله پاک دا دی یو هغه دی تیاری او تیزی یې دی په لاره را روان دي کتابونه لیکلي دي چې کله به دی پړاو واچو او دمه به یې کوله نو 10 اوښان به په ټیم حلالولو 10 اوښان به حلال کړل او هغه به یې چې دی خوراک و نو پخوا به جنګونه داسې نه و چې د لرې نه به بلکې هغوی به پیدل سفر یې به وي او هر قوم به چې مثال کې طور یو مجاهد به ته جنگ والا به ته نو خپل ښځه بچي به چا ته پرېښودل وي راځه بالله لار د 6 میاشتې لګي سوره لګي کور کې به مال هم نه پرېښودو چا ته یې پرېږدو که څوک یې رانوالي نو خپل مال به هم ځان سره راواغسته څاروي به هم را روان کړل او ښځه بچي به هم را روان کړل نو دا ټول قوم را روان دی 1000 فوجیان ورسره دي او ډېر په جوش او تکبر سره روان دي او چې کله په لاره باندې چې دی نو دی وینه هلته کې یو بله قبیله ده کرز قبیله ده وی اسنه چې موږ په لاره ځو او هغې ته مخامخ شو او بیا راته چې دی نو هغوی را سره ملګري نه شي نو شیطان د هغې د مشر په شکل کې راغی سراقه ابن مالک ورته وایي داسې کار دی تاسو یېرېږئ مه زه هغوی رالېږلی یم تاسو بالکل رستو نه شئ که چېرې ضرورت راته نو موږ خپلې قبیلې والا پسې سوال جواب کوم چې هغوی م راشي ای به تاسو سره ملګري شو خو جنګ به کوو دا لږ صحابه دي دا به ختموئ بس نو پیغمبر علیه السلام د ابو سفیان قافلې پسې هغه وخت هم وتېدله صحابه یې کېنول ځان سره وی الله وایي چې په دې 2 ډلو کې یو در کوم که جنګ کوئ بری در کوم که د ابو سفیان قافلې پسې زه مال در کوم اوس تاسو رایه ده څه کوو نو بعضې صحابه کرام ووایي چې بغیر د جنګه مال حاصلېږي او جنګ ته ضرورت نشته لږ به څه وکړو دا قافله به دغه کړو خو د اکثرو صحابو او د پیغمبر علیه السلام رایې دا وه چې 14 کاله دی لړه چولی وو 14 کاله پرې زیاتي کړي وو وایي چې الله فتح راکوي نو موږ ولې بیا داسې کوو موږ جنګ کوو نو ابوبکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنه او دغه رنګې مقداد رضی الله صحابه کرامو چې کوم انصار صحابه نه ځکه پیغمبر علیه السلام انصارو خواته هغوی نه ډېر مطالبې نه کوي هغوی خواته خو لږ تللی وو او دا مطالبه هغوی ورسره دا لیکل کړي چې په تاسو کوم لکه مدینه کې دننه موږ د ذمهدار یو د پیغمبر علیه السلام خپل صحابه کرام اکثر ځان سره روان کړي صحابه هم رایه ورکړه موږ جنګ کوو صحابه ټول تیار شو
هغه طرف ته اوس د دوی تعداد 313 دی. زور هم نشته، احسان هم نشته، تور هم نشته. ولې دوی خو د جنګ په نیت نه وراوتې، دوی خو وایي لږ کسان دي راووتېدل. او هغه طرف ته چې کوم کفارو د هغوی تعداد 1000 مسلح افراد ټول فوجیان تعداد هم ډېر دی. نو الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي په دوو کې دی، یو خبره که جنګ کې فتح در کومه، که قافلې پسې ځې نو هغه مال دله ټول در کومه. پیغمبر علیه السلام جنګ خوښ کړو او تپوس الله نه دعا مو غواړي چې الله 313 مې راوستي دي په مخ د ځمکه، صرف الله نوم والا، صرف دا خلک دي، که چېرې دا ته هلاک کړي بیا به نور څوک پاتې نه شي. نو موقع الله تعالی بدله کړله. دوی خو په د فتح د مال غنیمت مثال کې طور پر د قافلې په نیت راوتي وو، الله تعالی د جنګ میدان جوړ کړو او ابو جهل دې راورسېدل او ډېر په جوش وو. چې کله د جنګ میدان جوړ شو، صفونه جوړ شو، په هغې کې کافران ولګېدل. چې کومه اوچه وه کلکه خاوره وه هغه یې قبضه کړله او صحابو ته شګه پاتې شوه چې دوی به پکې ګرځېدل، خپې به خښېدې. الله تعالی د جنګ میدان داسې بدل کړ چې باران یې راوستو. باران وشو چې کومه شګه وه هغه کلکه شوله او کافرانو ته چې کومه خټه وه خاوره وه کلکه هغې نه چړچوبۍ جوړه شوې، هغې ته پکې ګرځېدل ګران شو. الله تعالی وایي دا مې تاسو باندې یو انعام وکړو چې اذ یغشیکم النعاسه، د جنګ په حالت کې مې در باندې پرکالې راوستو، تاسو ستړي وئ. بل دا جنګ دا په 18 رمضان کې شوی و، یو روژه هم وه، ستړي شوي هم وئ، لار مو والی وه. نو د جنګ په حالت کې مې در باندې یو څو سیکنډ نه پرکالې راوستو، منټونه، په هغې کې تاسو تازه شولئ او باران مې وورو در باندې، په هغې کې ستاسو دا ځای کلک شو. نو الله رب العزت څه وکړل، خپل آیاتونه چې کوم ځای راځي هغې سره به تفصیلا واقعه وایو. صحابو ته الله تعالی وایي زه ستاسو سره یم، زه ستاسو امداد کومه، زه ستاسو د ډاډ او د حوصلې دپاره 3000 فرشتې درلېږم. بیا ورته وي څه وخت کې افوا ګډه شوه، وایي هغه قبیلې والا ورسره ملګري شو، الله به 15,000 به در ولېږلي. نو 5000 فرشتې مسلمانانو سره راغلې او الله تعالی هغه جنګ کې دوی له فتح ورکړله. د کفارو 80 سرداران غټ غټ، ابو جهل دی، عتبه دی، شیبه دی، دا ټول چې کوم وو دا ټول مردار شو او 80 کسان یې وله ګرفتار کړل. او مال غنیمت څه ما تاسو ته ووایي چې دوی به راتلل نو خپل هر څه به یې ځان سره به که څاروي به وو، که مال غنیمت به وو، که پیسې به وي، که به یې ښځې وي او واړه به وو، دا ټول به یې ځان سره راوستل. نو چې کله دوی صحابه پې ضرور شو، صحابه پې ولې ضرور شو؟ الله تعالی سره دوی سره د الله تعالی مدد و، فرشتې ورسره وي. نو شیطان چې کله موقع ولیدل او فرشتې ورسره وي، نو ابوجهل له لاس ورکړي دي او دا چل به کوو هغه چل به کوو، مشورې دي. خو چې هغه طرف ته یې فرشتې ولیدي چې دا خو فرشتې رالي او جبریل علیه السلام دی، ډایرکټ یې ته لاس راکاږه او وتښتېدی. هغه کوي داسې کې مونږ سره خو دې رایې وه، مونږ سره ته مونږ سره یې وایي اني ارا ما لا ترونه. دې وخت کې به راځي وایي چې زه هغه وینم تاسو یې نه وینئ، اني اخاف الله، زه د الله نه یېرېږم. تا خو فرشتې رالي. جنګ وشو، الله تعالی مسلمانانو له فتح ورکړله. کافران چې کوم اوس وتښتېدل نو په هغې کې څه خلک د کافرانو پسې شو، مکې مشرکین شو، هغوی مخکې مسلمانان ورپسې. بعضې خلک د رسول الله خوا کې وو چې د دوی حفاظت وکړو، بعضو خلکو غنیمت راټولو. وروستو مسله راغله چې دې سره به څه کوو. کم خلک چې کافران زغلول هغوی وي دا خو موږ له پکار دي چې موږ له راکوي، ځکه موږ خلک زغلولي دي. بعضې خلکو مشران هغوی موږ په مقام باندې او موقع باندې ولاړو، د پیغمبر علیه السلام حفاظت مې کوو، موږ خو درتلی نه شو، نو دې کې زموږ حق کېږي. بعضو خلکو وي دا موږ راټول کړی دی نو دا زموږ حق کېږي. الله تعالی صورت نازل کړو یسألونک عن الانفال، دی تپوس تا نه دی د غنیمت په باره کې قل الانفال لله والرسول، ته ورته ووایه چې دا مال غنیمت د الله او د الله د رسول دی. نو په دې صورت کې 12 وجې به ذکر کوي، د 12 وجې د وجې دا مال غنیمت د الله او د الله د رسول دی، او د جهاد به 12 قوانین ذکر کوي ان شاء الله مخکې به وایو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.